نن تاسو وکتل چې د پیسو دپاره او د مال او د دولت دپاره خلک په مسلمان باندې ډزم کوي. تاسو وکتل تمرګره کې یا بل ورځې کنه چا غریبانانو به ځان له پیسې ګټلې وي او که ډېرې دي او که لږې دي خپل مال دی کار څه نه ګټلی دی. سرحد والا او که څوک کرنسۍ والا پیسې ورسره ډېرې دي یا لږې دي خپل محنت کوي پیسې وګټلې او په خپل مال باندې خلکو پې ډزې وکړلې او پیسې هم ترې وتښتولې او هلکان یې ویشتل او ولاړل. الله نو منظور کړي چې مړه شي نو هغه ژوندي پاتې شول. اخر دا کومه وجه ده چې یو سړی دومره ډاډه کېږي چې هغه ټوپک ته لاس کوي او په بل مسلمان باندې ډز کوي ډز. دا بنیادي خبره ده چې موږ د قرآن نه لرې یو لرې. زه ګوره دا تاسو ته وایم اکثر بار دا ګیله کوم چې کم از کم د جمعې د لمونځ له پټۍ باندې راځئ نو په هفته کې چې سړی کله په توجه باندې درس ته کښېني او بیان ته کښېني نو بلې هفتې پورې داسې چارجي څنګه چې بیټرۍ ته سړی دا چارج ورکړي موبایل ته دا ډېر ورځې پورې بیا کار کوي. ځکه دا خو د نبي علیه صلات وسلام حدیث دی چې ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید. د انسان دا زړه داسې زنګ کېږي څنګه چې اوسپنه زنګ کېږي. دا زړه زنګ دی زمانګه د زړه زنګ نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په دوه څیزونو باندې ختمېږي. یو په مرګ په یادولو باندې یو د قرآن په درس او د قرآن په تلاوت باندې. دا کوم سړی چې هغه تمرګره کې روان دی ټوپک ته لاس کو او ټوپک کې بوټ کو او په هغې جاجر ماجره پکې کېښودو بیا په ماشه باندې ګوته کېښودله او په دې مسلمان باندې کله ډز کوو نو که ده ته دا مسله معلوم وی چې دا ډېر غلط کار دی او نبي علیه صلات وسلام د داسې خلکو په باره کې څه وایي څوک چې په چا باندې ډز کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو سړی قتل نه چې چاره د قتل مشوره ورکوي مشوره چې څوک ته تپوس وکړي چاره د فلانې سړی مړ کړمه نو دا ورته وایي چې آو مړی کا. نبی علیہ السلام وایي چې دا ول مشوره ورکوي او په دې منځ کې ودرېږي چې آو مړ او دا کې نه دی ویلی مشوره یې په نیمه کې پرېښودله. من قال شطر کلمة نیمه خبره ورته وکړله نیمه پرېښودله. په دې نیمه مشوره باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مکتوب بین عینیه یوم القیامت آیس من رحمت الله تعالی. د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی د دې مشورې والا دا نیمه مشورې چې ورکړې ده د سترګو په دې مینځ کې به ولې لیکلي چې دا سړی نن د الله د رحمت نه ناامید دی دا جنت ته نشي تللی. په خپله ډز نه کوي د چا څه تلی نه دی ډریور ورسره نه دی غلاله ورسره نه دی تلی چاله مشوره ورکوله مشورې نیمه ورکړله نیمه پرېښې ده د ده سزا دا ده چې د ده سترګو په دې منځ کې به یې لیکلي چې دا سړی د الله د رحمت نه څه دی نا امید دی. سم خیال دی چې په دې اجرتي قتلونه خلک کوي اجرتي قتلونه. سم خیال دی چې یو سړی غلی په ګاډي کې کېنولی دی وایي بوزه مې زه خو خپلې پیسې علمه. حسن بصري رحمه الله ته وایي چا وویلو چې صاحب یو مسلې تپوس درله کومه ټیلر یم ټیلر پېژنې درزي یم او خلق را راځي په ما باندې جامې ګنډي تورې جامې خړې جامې خلک اکثر غلا وړي نو داسې جامې مال راوړي چې زه پوهېږم چې په دې جامو کې دا غلا لځي نو زه ورله جامې ګنډلی شم او که زه ورله جامې وګنډم نو زه ورسره په دې غلا کې شریک یم. هغه ورته ته خو عین غلې چې داسې کار کوې دغې ته غل وایي که نه دا خو لا جامې ګنډلي چې ته ورله په دې جامو کې تڼۍ اچې تڼۍ دا هم د غل سره تعاون دی هم د غل سره تعاون دی. لہذا کم سړی چې غلا له روان دی که تا ته وایي چې زه دله پیسې در کوم ما ویسه ته ورسره په دې کې شریکي مشوره دې ورکړله ته ورسره په دې کې شریکي کېناستې ورسره شریک یې ورسره. سبا دا مسایل دي ولې مسلمان ډز کوي دا څو قتل که نه په دې وطن کې بې شماره ځایونو کې د مسلمان قتل بالکل عام شوی دی. د مسلمان وینو تویول بالکل اسان شوي دي. مسلمان ته د مسلمان په نظر انسان ته د انسان په نظر موږ چېرته هم نه ګورو. دا ولې دا ځکه چې موږ په اصل کې د قرآن نه لرې یو الله څه وایي رسول څه وایي نو موږ ته د هغې پته نشته دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مؤمن چې یو طرف ته یو سړی دا ټول دنیا ورانه کړي ټول دنیا ورانه کړي په دنیا کې څه دي
په دنیا کې د ځمکې دي او په دنیا کې د حیوانات دي او په دې دنیا کې د ګیس او په دې کې د پټرول په دې کې د ډالر او په دې کې د ریالونو او په دې کې پوندونه دا ګاډي او دا موټر او دا لارې او دا جازونه دا ټول دنیا په بمونو سره والوځي په دې الله دونه نه خپکیږي لکه په دې چې خپکیږي چې سړی یو مسلمان مړ کی یو مسلمان دې مړ کو په دې الله ډېر خپکیږي او دا ټول دنیا ول په بمونو باندې والوځي الله به دې نه خپکیږي سم خیال دی